مولوي صاحب مطلق دعا دعای مطلق دا د دې زمانې خبرې دي که نه. اصل کې خو بس دې ته ضرورت نشته. اصل خو دا ده چې کومې دعاګانې فرائض المنجو کې یا مثلا سننو کې که نبي مبارک نه ثبوت وي صلی الله علیه وسلم، صحابه کرامو نه ثبوت وي، تابعینو نه وي، تبع تابعینو نه وي، اوس دا مصداق ته د سنتو چې دونه نه وي بیا دا مصداق د بدعت ګرځي. دا خو دا مسله ده. مثال دعا بعد الجنازه ده، نو دعا بعد الجنازه نه ده ثابته، بس جنازه شوې ده سیده تللی دی، بیا دعا نه ده کړې، بس دا سنت ده. اوس که یو سړی کوي یا وایي صفونه مات کړو بیا وکړو یا څه وایي یا څه وایي که نه، ځکه دا عمل داسې نه ده شوی په زمانه د حضرت مبارک کې، صحابهو کې، تابعین، تبع تابعینو کې. او دا حجت خیر القرون دغه دی. دې نه بعد مطلق شی مطلق خو مطلق شی خو نفس ماهیت ده، یعنی دا مطلق ټکی چې شي نه مخکې کې اطلاق الماهیت بمعنی نفس الماهیت، بیا قید نه ده دا اطلاق، ځکه چې قید خو وروسته یې که نه، خو شي نه مخکې ده. نو اطلاق په معنا د نفي د قیودو سره ده. نو قیود شي نه لرې که خو شی پاتې شي، شی نفس ماهیت ته وایي. نو مطلق شی مطلق دعا یعنی نفس دعا، ځکه مطلق شی په معنا د نفس ماهیت، نو مطلق دعا په معنا د نفس دعا. او مطلق ماهیت پر وجود په ځای باندې بعض افرادو کې جایز دي، ټولو کې جایز دي، ځکه نفس ماهیت متحقق کېږي په تحقق د یو فرد د بعض افرادو د کل افرادو. نو مطلق دعا چې نفس ماهیت د دعا ده، او په دې باندې بعض افرادو کې شي راتلی شي، ټولو کې راتلی شي، خو چې حضرت نه ثابتې وي، خیر القرون کې وي، هغه به د مطلق دعا مصداق ګرځي. نو مطلق دعا نفس دعا په نفس ماهیت سره ده. اوس نفس ماهیت آیا په دې باندې ټولو افرادو کې مراد ده ټولې دعاګانې، که په دې باندې بعضو کې مراد ده؟ بعضو کې مراد ده، یعنی هغه دعاګانې مصداق د مطلق دعا دي چې حضور مبارک نه ثابت دي، فرایضو نه بعد یا سننو نه بعد یا چېرته یي یا جنازې نه بعد که وي، بس دا به مصداق ګرځي. په دې باندې ټولو افرادو کې نه ده مراد چې هره دعا چې څوک یې هر چېرته کوي بس دا یې مصداق ده، داسې نه. فرضو نه بعد کې په سبیل د اجتماع سره وغیره. یعنې عربو عمل دغسې ده، دارنګې دیوبند عمل داسې ده، اکابرین دیوبند عمل داسې ده، نه کوي دعاګانې. یو دعای مطلق ته په مرتبه د شی مطلق کې ده. اطلاق چې دعا نه وروسته ولګیا شی مطلق، نو دلته اطلاق په معنا د عموم سره ده. اطلاق نفي د قیودو ده، قیودو کې تخصیصي، که خاص قیدي تخصیصي، که عام قیدي تخصیصي، ځکه خاص قید سره عام وځي، عام قید سره خاص وځي. مثال ناطق قید ولګیا حیوان سره، خو بیا انسان سره نور ووته، که خالی حیوان قید ولګیا بس بیا خاص تخصیص ختم شو، بیا خو تخصیص نه ده که نه، بیا خو حیوان ټولو ته وایي. نو دعای مطلق په معنا د شی مطلق، شی مطلق کې د اطلاق په معنا د نفي د قیودو سره ده. قیود چې شي نه لرې کې تخصیصات لرې شو، که عام قیدي خاص تخصیص فایده کوي ځکه خاص وځي، که خاص قیدي تخصیص فایده کوي ځکه عام وځي. دا اطلاق ده، یعنې نه خاص قیدي نه عام قیدي، نو ټولو باندې صادق. نو دعای مطلق معنا ده چې په ټولو افرادو صادق، چې ټول افراد قطع نظر خاص هم نه په ټولو صادقي، دا به شی مطلق یا دا به دعای مطلق کوي. اوس دعای مطلق خو نشته چې په دې باندې ټولو افرادو کې وي، دا خو نه ده ثابته چې مثال حضور مبارک نه دعا فرضو نه بعد ثابته وي، وترو نه بعد ثابته وي، سنتو نه بعد ثابته وي، بیعت اجتماع ثابته وي، بیعت انفراد ثابته وي، جنازې نه بعد ثابته وي، بیعت اجتماع ثابته وي، بیعت انفراد ثابته وي، دې پر وجود نشته، شریعت مطهره کې دې پر وجود نشته. لہذا دلته
مطلقی دعا ده، یعنی شریعت کې مطلقی دعا شته دی په دې باندې بعضې افرادو کې. اوس که یو سړی هسې دغه کوي نو هغه تعدي کوي که نه، چې یاره دا دعا مطلق ته او مطلقې دعا په دې باندې ټولو افرادو کې ده، ځکه مطلق شیخ په دې باندې بعضو کې راځي ټولو کې راځي، هغه وایي چې دې په دې ټولو کې ده، نو دا به دعوه بلا دلیل دی، ځکه ټول افراد د دعا چېرته ثابت دي شریعت کې. والسلام. داسې بشرط شیخ تخصیص ته که نه، یعنی ماهیت بشرط قید و بشرط خاص. بشرط قید قید عام ده، خاصی عامی. بشرط شیخ کې تخصیص ده په قید سره. یو لا بشرط شیخ ده، ای لا یشترط فیه شیء من النفی والاثبات، چې نه نفی د قیدی نه اثبات د قیدی، نفس ماهیتی. لا بشرط شیء دا معنی ای لا یشترط فیه شیء قید من النفی والاثبات، نه قید د اثبات پکې شرط دی نه قید د نفی پکې شرط دی، نفس شی پاتې شي. نو نفس شی خو بیا مطلق شی ده، ځکه مطلق شی نفس ماهیت ته لا بشرط شی ده. نور خو مطلق شی هغه تفسیر چې ما وکړه.